الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. د بني اسرائیل واقع تذکره روانه چې بني اسرائیل هغه قتل وکړو به الله تعالی حکم وکړو چې دی یو غوا حلاله کړي هغې په ځان خپله ګرانه که یاره څنګه غوا حضور پاک وي بېوقوف و وی چې څنګه حلاله کړې وه الله به د دې کار کړی وی خو ځان ته خپله حکم سخت که بعضې وخت کې یو سړی د مسلې په باره کې تپوس کوي نو ځان دپاره خپله حکم زیاتی چې بس یو مسله درته په اسانه باندې راپېښه شه بس په هغې باندې عمل وکړه ځان ته څه له حکم سخت دی ځان ته حکم په دې کې مه ګرانوه. نو په دې آیات کې عوفي رحمه الله د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه یو روایت نقل کړي او وی د دې شان نزول دا دی وی چې کله د بني اسرائیلو د کس قتل وکړو نو دا د تر زوی خپل ترې و هغه وی چې یاره ماته به د ده لورم میلو شي او وراثت کې به هم حصه میلو شي. نو وی الله چې کله حکم نازل کو بعضې روایت کې راځي وي چې د دې غوا جبه وه هغې د ده په دې مړي په وجود باندې ولګوله سړی ګویا شو یاره زه خو خپل ورواره وجلی یم هسې په خلکو دعوې کوي. نو وی چې حکم د الله طرف نه نازل شو قاتل په خپله حل وویلو دی وی زما دا تره دروغ وی ما نه دی کړی هغې نه منکر شو. نو الله وی د دړو دومره کلک شو چې زما د حکم ظاهرا اختلاف شروع کو چې ما حکم نازل کو مړی مې را ژوندی کو یو مې ورته دا وښول. دویمه دا خبره واضحه شو په دې کې او دا حکم زمونږ د شریعت هم دی. حضور پاک وی لا یرث القاتل وی چې کم سړي قتل وکړو که هغه په میراث کې شامل هم وي ده ته به حصه نه میلاویږي دی د میراث نه محرومه شو. وارث سړی چې کم دی هغه خو به چې کله څوک مړه شي نو هغه ته به حصه میلو شي خو چې قتل یې وکړو خپل مورث یې ووجلو چې د چا میراث ورته پاتې کېږي مثلا پلار یې ووجلو ورور یې ووجلو بس دی د وراثت نه ختم شو بس کیسه ختمه. دویم حکم دا دی چې پلار مسلمانی او زوی کافری دته هم حصه نه میلاویږي زوی کافری پلار مسلمانی دته هم وراثت نه میلاویږي په د ده کیسه ختمه. حضور پاک ارشاد فرمای ترمذی شریف روایت ته لا تکسر الکلام بغیر ذکر الله وی د الله د کلام نه علاوه ډېرې خبرې مه کوئ که د دنیا خبرې م شروع کړي نو زړه به م کلک شي. بني اسرائیلو کې یو څو عیوب و چې د هغې د وجې نه په هغې عذاب مسلطو. یو عیب پکې دا دی چې حق به یې پټول حق به یې نه ظاهرول. دویم عیب د بني اسرائیلو دا دی چې دغه غوا د بچی عبادت شروع کو موسی علیه السلام بړه کوه تور ته ختلی او دی د بچی عبادت شروع کو. بل ظالمان ډیر زیاتو انبیاء ناحقه قتل کړل نو د دې د وجې نه الله په دې داسې حکم نازل کو چې ړونه کلک شو. معمولی خبره به ورته د سره څه ښکارېده نه حضور پاک وایي ویړه کلکېدو ته مه پرېږدی ګورې دا خپل زړه نرم کې او یې څنګه به نرمیږي. یو صحابي راځي یا رسول الله وی پړه کې یو کلکوالی محسوسوم حضور پاک ورته د یتیم په سر باندې لاس وه ویړه به دې نرم شي. یتیم په سر باندې د رحم لاس وهه نه چې یتیم درته پاتې شو د هغه مال اخره دا به هم نه کې. بل روایت کې راځي وی څلور علامته داسې دي چې هغې سره د انسان زړه کلک شي. یو جمود العین سترګې ودرېږي اوښکتې نه ځي دا د زړه د کلکوالي علامت دی دې سره د انسان زړه کلک شي.
دویم دی طول العمل، یاره لوی امیدونه ساتل، یاره دا پلانې کار به 15 کاله پس کوم، 6 کاله پس به کوم. اخو پرېږده د سترګو د رب اجازت هم که الله په مونږ بند کو نو سا به رانوتي. نو لوی امیدونه پرېږدې. دریم چې دی رحم پړکې پیدا کې، چې کله پړکې رحم ختم شو نو دا اړه کلک دی. څلورم نمبر حرص علی الدنیا، د دنیا حرص نه دی، دا انسان لیونی کی. دا الله په انسان باندې درې لوی نعمتونه دي. په هغه لوی نعمتونو کې یو شیز عقل دی، دویم شیز د انسان نفس دی، خواهشات چې ورته مونږ وایو، او دریم زړه دی. دا لوی نعمتونه دي د انسان د ژوند چې کومه دایره ده هغه په دې کې رابنده شوې ده. عقل څه کار دی په وجود کې؟ عقل د خیالاتو یو دایره ده چې یاره زه خیال دا کوم، یاره سبا به دا پلانې کار وکم، د پلاني کار کې چې زه داسې وکم نو زما باندې دومره ترقي وشي. قلب زړه چې کم دی نو هغې کې جذبات راځي. لکه یو سړی په اړه کې وایي یاره دا زما په اړه کې خو طاقت د سره شته نه، یاره بس وي د اړه زور مې ختم شو. مونږ اکثر په پښتو کې وایو که نه وي یاره اړه زور مې نشته. یا یو سړی په هر چا باندې ورځي، یاره د ده خو د اړه نه دی، سم ازمرې دی. نو هغه د زړه چې کم جذبات دي نو هغه ظاهریږي. او دریم چې کم دی نو هغه نفس ورته مونږ وایو خواهشات. خواهشات د انسان چې څومره ظاهره کیږي نو دومره په ده باندې هغه قوت نفسانی چې کم دی غلبه کوي. اوس د زړه کار څه شی دی؟ انبیا چې راغلي دي، اولیاء صلحا دي د انسان په دې اړه باندې محنت کړی دی. کله چې دا زړه پاک شه نو ستا هر یو کار آسان دی، خو چې دې زړه دې زنګ ونیوه نو سم کار به هم تا ته خراب ښکاري. روایت کې راځي حضور پاک فرمایي اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي قلب. پیغمبر وی د انسان په وجود کې یو ټوکړه ده، وی که هغه سلامت شو مکمل وجود دې سلامت شو، او یا وی که هغه ښه شوه ټول وجود دې ګنده شو. او یا څه شی دی؟ وی هغه زړه دی. د زړه درې قسمونه دي، یو قلب میت دی، یو قلب مریض دی، او یو قلب سلیم دی. قلب میت چې کم مړ زړه ورته مونږ وایو هغه د کافرانو دی. ظاهرا خو مړ نه دی، خو ژوندی دی، خو په هغې کې هغه جذبات مړه شوي دي. د غیر مسلم اړه وګورئ، هغې کې بالکل هر څه مړه شوي دي، هغې کې فهم نشته، ادراک پکې نشته. او د دې آیات مصداق همدغه زړه دی چې کم مړ دی. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهی کالحجارة او اشد قسوه. الله تعالی وی د دې داړه چې کم دی دومره کلک شي، فهی کالحجارة او اشد قسوه. وی کاڼې خو پرېږده، وی کاڼې څومره کلکي د دې نه هم کلک شي. او بعضې وخت کې د کاڼي مقدار څه شی شي؟ الله تعالی فرمای وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار. بعضې وخت کې کاڼې د دې اړه نه نرم شي، وی هغه کاڼې څه کار کوي؟ کاڼې دا کار کوي وی که خیال هم کړی وي د دې نه اوبه راجاري شي، یا د کاڼو منځ کې اوبه راتېرې شي. او یا الله وی وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء. یا په دې کاڼې کې دننه سورې وکم هغه اوبه پرې ډېرې راځي نو په منځ کې هم هغه اوبه را روانې شي. نو هغه زړه د کاڼي نه زیات کلک شي. الله ته دا شیز ناخوښوي. وان منها لما يهبط من خشیة الله. که دې غرونو کې اکثر خیال کړی په کم کاڼي باندې زیات تر اوبه راځي، یا به هغه کاڼي څه وخت پس ختم شي، یا به څو شي راپرې به وځي. نو الله وی دا زما د یرې نه راپروزي، زما د یرې نه دا کاڼي هم راپرېوته، خو ستا زړه نه راپروزي د الله د یرې نه، ستا پړه کې د الله یره نه راځي. وما الله بغافل عما تعملون. وی چې څه عمل تاسو کوئ دا مه وایه چې الله ته د دې پته نه لګي او زه په غفلت کې دا عمل کوم، الله به نه خبرېږي. یقینو کې قدم په قدم باندې الله خبرېږي. دویم زړه چې کم ګوره دا چې کم زړه مړ شي د دې پہچان به څنګه کې؟ د دې پہچان بدای چیرې د الله طرف ته به احساسات نه راځي، زړه کې به د الله ته د نیکۍ طرف ته احساس بالکل نه راځي. زړه به د اړو دا غواړي نه چې زه نیکي وکړم، بس هغه نیکۍ نه پس ته به بالکل ایثار شي. ذلک مبلغهم من العلم.
چې کله د دې یو شیز طرف ته ضرورت وي دی به پې خوشحالي او هو دا کار خو مې وشو، خو چې کله هغه کار یې بند شي مړه لرې کا، بیخي مې دې کار طرف تړنه کېږي او زما سم کار هم بند شي. کوم ځای کې خواهش راځي هلته د ده زړه ژوندی کېږي، کوم ځای کې د ده خواهش نه کېږي هلته کې د ده زړه مړ شي. دا مردار زړه دی، دې ته قلب میت ویلی کېږي او هغه زړه چې کم یو مړ وي. بل د ده 3 علامت دي. یو علامت دا دی چې دې کله جرم کوي ګناه کوي د ته به نه محسوسیږي. دی وایي مړه بس دا خو یو ښه کار دی کوی، لکه هغه یره به په ګناه کې نه محسوسیږي، خو ډاډه به ګناه کوي. که پلار یې ولاړې وي دی که نه مړه څه چلو شو خپل کار دی کوي، رور یې ولاړې یا څوک بل څوک ولاړې دی به یره نه محسوسوي، دی به په خپل جرم کې مبتلا وي، خپل عیش او عیاشۍ کې به مبتلا وي. دریم دا دویم علامت دا دی چې نیکي به په ده باندې بوج وي. که یو سړی ورته وایي بازار ته ځو، لبیک حاضر یم درته مړه بازار ته څو غر ته هم درته خیجم، یاره پلاني ځای کې خو د مردارۍ یو پروګرام دی بالکل در سره ځم، یاره د مونځ ټایم دی مړه پرېږده سړی خپل کار کوه بس تو که که نه. لکه دا نیکي په د بوج ده. درس له ځو مړه څه کې هسې لګیا دي وخت ضایع کوي، پرېږده راځه چېرته بار به چکر ووو. دویم علامت دا دی. دریم علامت په ده باندې به نصیحت بد لګي. دا د مړ زړه علامتونه درته ویم، دا 3 علامت دي. یو به پې نیکي بد لګي، یو به د ګناه چې کوي نو ګناه کې به ورته څه یره نه محسوسیږي، او دریم دا چې څوک نصیحت کوي په ده به بد لګي. که پلار هم ورته نصیحت کي د ده به دشمن کیږي. پلار به ورته وایي بچی دا کار مه کوه غلط دی، دی وایي زه خپل کار کوه ته خو زما دشمن یې، ما د خپل خواهشات نه ایسارې. نو دا علامت دي د دې. دویم زړه چې کم دی قلب مریض، دا د مسلمان زړه دی. ګورئ دې کې مرض پروت دی. روایت کې راځي لا تخضعن بالقول، ښځو ته څه وایي وي خپل اواز کې سړو ته ښکتوالی مه راولئ. مثلا چا دروازه والا حکم دا دی ښځې ته چې ته به داسې تپوس کې چې د غصې په حالت کې به تپوس کې چې څوک سړی به ګور کې نشته، او که تا ورسره په ناز و انداز کې خبرې شروع کړي نو حکم دا دی چې یاره دا سړی به د اواز پسې مایله شي، خبره به بل طرف ته لاړه شي او د ګناه یو پیغام به د دې نه وځي، نو پړه کې به هغه مرض پیدا شي. دا مسلمان زړه دی. او شیطان به په دې زړه باندې ډېر زیات غلبه زر وکړي. که اکثریت زموږ ځوانان ګورې هغه هم په دې کې مبتلا دي، خلکو سره به تعلقات ناجایز ساتي، که جینکۍ دي هم په دې کې مبتلا. یو ته به وایي تا نه بغیر مې زندګي نه تېرېږي، بل ته وایي تا نه بغیر به مړ شم، نو هغه خواهشات دي. دا زړه مړ شوی دی په دې شیزونو کې، نو خواهشات نور زیات کړي دي. یو عجیبه خبره ده، نن سبا مونږ که یو کور کې وخت تېرو نو هغه کور صفایي مونږ غواړو که نه غواړو. که کوټې ته ننوځې نو ته څه وایې چې یاره ښځې سره هم پې جنګ کړي چې زما دا کوټه ولې دومره ګنده ده نن، تا ټوله ورځ کې څه کول؟ بیت الخلا واشروم ته ننوځې چې هغه ګندی نو اول هغې ته انخلې ښې پاک کړي، حالان کې د وجود نه څه انجرود خو پکې نه کې، بول پکې کې ګندګي پکې ولې، خو بیا هم چې هلته ځې اول د ګندګۍ دپاره هغه صفا کې. خو دا اړه دومره لوی شیز دی چې په دې کې تا سره رب وي او د زړه صفایي طرف ته دې سوچ نشته، هر ټایم دی په بیماری کې مبتلا کړی دی. د دې پہچان به څه کېږي؟ ایمان به په دې زړه کې وي خو په ده کې به یو څو شیزونه پراته، یو به پکې حرص علی الدنیا وي، د دنیا حرص به په دې بیمار زړه کې پروت وي، بل به پکې کبر وي، مړه ما نه څوک لویشته دی، زه خو لوی افلاطون یم. او پیغمبر وایي من تواضع لله رفعه الله، چې کم سړي په ځان کې عجز راوستو رب وایي تا زوچتم ښکته کېږي نه، کبر ځان نه وکاږئ. بل به په دې کې بخل پروت دی، حرص به پکې پروت دی، یاره چې دا پلانې شي زما هر یو شیز طرف ته به منډوي. نن سبا زموږ ځوانان هم دا حال دی چې کومه دا نوې طبقه ده، یاره د پلاني سره مې دا وکته وس کې مې نشته خو زه به دا شیز حاصلوم، ولې حرامه به کوم. او ډېر ځوانان د دې د وجې نه وګوره په جیلونو کې پراته دي چې غلطي طرف ته لاس واچوي، یا به چېرته د قانون خلاف ورزي څه کار شروع کړي، هلته قانون پې زور راولي، ګیري کې بیا عمر کې دي. نو دا لږ وخت خواهشاتو دپاره خپله زندګي مه تباه کوئ، نه د دنیا زندگی او نه د آخرت. د دنیا زندگی که خراب دي شوه، یا یو سړی بیمار دی
نو دی به د بیماری کم ځای ته ورسي، آخره انجام یې مرګ دی که نه، مړ به شي که نه. خو چې کله ستا دا زړه بیمار دی او د اعمالو نه متنفر نو آخره انجام ستا ګوره جهنم دی. دنیا کې خو به مړ شي، هر سړی به مړي، دا نه چې یو سړی وایي یاره بس زما پوره دا زندگی ده. یو شاعر وایي تزود عن الدنیا فانک لا تدری اذا جن لیل هل تعیش الى الفجر. وی په دنیا کې زندگی تیرې، وی ستا دا خیالات نشه چې سحر بشي. اذا جن لیل هل تعیش الى الفجر، وی چې کله پتا باندې شپه راشي وی ستا دا خیال شته چې سحر بشي در باندې، تمره پورې هیڅ نشته. وکم من سقیم عاش حینا من الدهر وکم من صحیح مات من غیر علت. وی څومره ډېر بیماران دي، اوس خلک وایي یاره کفن ولا تیاراوه مړی دی بس ختم دی روړي. وی الله دومره ژوند ورکړي چې ستا د عقل نه زیات، او وی روغ رمټ به راونې راپرو به کیسه ختمه. ته اوس هم کتنه که خیال هم کړی په د قیامت علاماتو کې یو څو خبره ډېره عجیبه راځي. په مسلمان چې کله مظالم شروع شي د دې علامت بدایي، دوه شیزونه به الله په دې غیر مسلمه باندې مسلط کوي. یو په هغې کې یو مرض دی چې د زکام مرض وي، پوزې نه به اوبه ځي، مری به یې خرابوي. او دویم هغې ته معتاد ویلی کېږي چې سبب به یې نه وي معلوم، روان به شي مړه به شي. کتم نه مسلمانانو څومره مظالمو، یقینا چې دا په ټول عالم یو عذاب تیر شو، خو هغه د قیامت هغه علامت هم الله په دې کرونا کې ثابت کړ. هندوستان کې هم کتنه سم دم به روانو راپرې به ورته ساتې نه وته. او دا کرونا څه شی دی؟ ویم زکام دی مری، دا د قیامت آخري علامات دي. د دې ګورې الله ته متوجه شي. یقین وکړئ قسمه امراض مونږ کې راغه، خو مونږ بیا هم د الله نه یره نشته. سوچ کوئ مونږ په رمضان کې بد عملي کوو، بله ورځ یو وکیل راغلی و دلته راسره ناستو، خبره کوله دوی په دې رمضان کې یو دوه الکان راوسه، وی قسم درته خورم وی د روجې برکات د خلکو په مخ باندې ښکاري، وی د هغې شکلونو ته مې چې وکته وی نحوست ترې نه لاندې غورځېده، او یې څه یې کړی وي وړوکې ماشومې سره یې بد عملي کړی په روژه کې. نو بیا مونږ الله ته سوال کوو یا الله عذاب رانه ختم کې، او هلته د الله غصې له دعوت ورکوو چې په روژه کې مونږ الله راضي نه کو، په روژه کې بد عملي کوو، په روژه کې خواهشات نه پرېږدو، نو په مونږ باندې به د الله عذاب راځي که د الله رحمت به نازلېږي، عذاب به را باندې را نازلېږي. حسد پړه کې مه ساتئ، او بل د ګندګۍ د ماحول نه ځان وساتئ. د ګوره د چې کم زړه بیماري د یو عجیبه کیفیت به کله کله په یو محفل کې به ناستي او د ده جذبات به د اولیا نه لوی شي چې یاره ما دا څه کړي دی، بس توبه مې وویسته، دا مې وکړه هغه مې وکړه. او چې د جومات نه وځي کیفیت به بدل شي، مړه دا خو مې ګپ لګولو، دا خو مې ژوند شته. هر سړی په خپل ګناه باندې خبردار دی، هر سړي ته پته ده، چاته دا د ویلو ضرورت نشته چې تا کې دا ګناه ده هغه کې هغه ګناه ده. هر سړی د خپل زړه کې سوچ وکړي چې زه د زړه نه مطمئن یم، زه کم ځای ته روان یم. د دې بیمار زړه علاج به څنګه کې چې کله وجود کې تکلیف راشي ډاکټر لازم که نه ځم که نه، چې کله د زړه بیمار شي نو چې کم سړی درله علاج کوي هغه ته شیخ ویلی کېږي، یا ورته شیخ الحدیث ویلی کېږي، یا هغه ته مفسر ویلی کېږي. هغه لزه هغه سره کېنه، قرآن به درته ښیي، اسکار به درته وایي، نو د زړه دنیا به دې بدله شي. په دنیا کې که چېرته ډاکټر د یو شیز علاج کوي، بعضې وخت کې د شعاګانو د وجې نه علاج شروع کړي او شعا در باندې را پرېږدي. او چې کله ته داسې د الله ولیانو سره کینې نو د هغې د نظر دا شعا چې کله ستا په دې اړه باندې پرېوته د زړه دنیا به دې بدله شي. موږ د دې شیزونو نه غافل یو. یقین وکړئ په دې زړه باندې ډېر محنت وکړئ او د الله نه په هر یو دعا کې د خاتمې بالخیر سوال کوئ. ګورئ که خاتمه بالخیر مې ونه شو زه به څه وکړم؟ بس دنیا خو مې اسم تلې ده. د دنیا د حرس دپاره موږ څومره جاړو، خو د آخرت دپاره موږ چېرته ونه جړل. دریم زړه چې کم دی هغې ته قلب سلیم ویلی کېږي، د سلامتیا اړه مطمئن اړه چې دا اړه مطمئن دی، دی هر ټیم د الله په ذکر کې مشغول دی، هر ټیم الله سره د دې یو بهترین تعلق پاتې شوی دی، هر ټیم د ده زړه په اطمینان کې اوسیږي چې یاره ما مونځ وکړو څه مطمئن شوم، په دې مونځ به مې الله نه بخ، خو دومره مطمئن یم چې الله رحم به ماته متوجه کېږي، دومره زه د دې اړه نه مطمئن یم. اسوی یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. د محشر ورځ به داسې
نه بدله مال فایده درکوي نه بدله اولاد درکوي خو مګر هغه کسان چې کم رب لراغه په هغه زړه باندې راغه چې دا زړه مطمئن دی به چړه دی مطمئن دی دا شیز بدله فایده درکي د دنیا مال به د دنیا کې پاتې شي زوی به په دنیا کې پاتې شي هغه زوی به در پسې درلیږي چې څه دې ورته خولي خو چې کم زړه د تا کم زوی ته د صرف دنیا خولې ده نو هغه ځان منځونه نه کوي نو تا پسې بس نفلونه وکړي نو الا اتى الله بقلب سلیم علامت څه شی دی د قلب سلیم علامت دا دی من احب لله چې کم یو سړی چا سره محبت ساتي هغه صرف د الله رضا دپاره محبت ساتي د دنیا دپاره محبت نه ساتي او هغه څه دي هم متحابون فی الله د صحابو زندگی وګورئ چې کله حضور پاک په هغې کې اخوت واچلو چې تاسو رونه شوې نو یو سړی دې پورې چې یو بیبي ورسره چا سره 20 کاله تیر کړي دي چا سره 15 کاله تیر کړي دي وي زه تا ته خپله ښځه برېږدم د الله رضا دپاره زه وله طلاق ورکوم ته ورسره نکاح وتړه او داسې به نه چې زه به په خپله خوښه برېږدم ته پکې خوښه کا بیا به در کوم دا څه شی دی من احب لله چې څه کړي د الله دپاره یې کړي دي وایې یو عجیبه خبره ده دویم حکم چې کم دی د قلب سلیم من ابغض لله چې کافر سره ته بغض ساتې هغه محض د الله رضا دپاره ساتې چې یو ګناه چا کې وګورې محض د الله د وجې نه هغه سره بغض وساته ذاتي ورسره مه کوه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د حضور پاک یو بیبي ده د ابو سفیان صاحب لور ده ابو سفیان صاحب هغه ټیم ایمان نه دی وروړی چې کله د سفر نه راځي په پټه راغو لور کره چې لور کره راځي کینی حالت ګوري چې څه چللی زما لور څنګه ده لور رانه بیله شوې ده پیغمبر سر راغلی ده راغه او د حضور پاک په بستره باندې کېناستو ام حبیبه راځي رضی الله تعالی عنها ورته وی پلاره دلته نه پاسه چې پایسلو هغه تولایي غونډه کا ورته وی بچې یو تپوس کوم وی زه د دې اهل نه یم که دا تولۍ زما اهل نه ده او ورته وی انما المشرکون نجس زما پیغمبر وی مشرکان چې کوم دي هغه ګنده خلک دي په دې زما پیغمبر کینی او ته د دې اهل نه او وی بچې ما خو تا ته دا نه دي خولی او وی نه وی پلار او وی پلار مې ښه قدر مې دړه کې دی خو د اسلام دایرې نه خارجې نو د هغې په ضمن کې ته د دې شیز اهل نه په دې د ما پیغمبر کینې یو ځل د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زوی هغه ټیم لا نه دی مسلمان شوی د بدر په موقع کې پلار به چې زوی ته مخامخ کېدو زوی به پلار ته مخامخ کېدو د اسلام نه پس ته ورته دا زوی وی اباجانه وی چې کله به زما د تورې لاندې راغی نو وی زه به سیټ ته شم وی رحم به مې در باندې راغمی چې پلار مې دی وی بچې وی تا خو په ما باندې رحم وکړو خو وی قسم مې دی په هغه ذات باندې وی چې دا چا په لاس کې زما ژوند دی وی که زما تورې له یو ځل راغلی وي ستا سر به مې د اسلام دپاره قتلولو نو هغه بغض هم چې ساتي نو هغه د الله رضا دپاره ساتي من اعطا لله چې څه ورکوي د الله رضا دپاره ورکوي مخلوق د دکاوې دپاره نه ورکوي ګورئ صدقې چاله ورکوئ پټې ورکوئ تصویران مو کاږې مونږ خو چې چاله لږ راشن یوسو د 200 راشن به مړې وته کسان به تصویران وکاږو خلک شرم او ریاکاري کوو الټه د هغې نه عذاب درته جوړیږي یو بزرگ ابو عمر نجیر دا د دې بزرگ نوم دی ابو عمر نجیر د نوم دی نو یو بادشاه ورته وی ابو نجیر وی زه لګیا یم د یو خیر کار کوم که څه دې راله راکه ده والا 2 لکه دیناره ورکه او دینار به د اوسپنې و د سونې به دینار هغې والا ورکه چې والا ورکه نو دې حیران شو چې دومره ډېر مال راله راکه سبا دا بادشاه اعلان کې خلکو ته وایي یاره وی څوک په دې کار خیر کې ما سره حصه اخلي دا پلانې دې مرا سره محنت وکړي وګورئ ابو نجیر وګورئ ابو عمر نجیر وی هغه 2 لکه راله راکو اوس په دې کې زرګو خلک په مجلس کې ناست دي د ابو نجیر اړه کې وی غرق دی کم ما خو پټه در کړې وه پاسېدو ورته وی حضرت وی دا مال لاله واپس راکا وی ما مور سره مشوره نه ده کړې پهله خلکو خوې په دې مجو کې او ابو عمر نجیر دومره مال ورکه چې څنګه ته مال واپس واغستو یوم بدردوی مړه وي دا څنګه سړی دی ولې مال ورکو وسلې بل هم بدردوی
مال یې ترې واخیسته تر ماسخوتنه دې محفل کې ناست چې ټول خلک لاړه بادشاه له ورغه وی بادشاه سلامت وی تا خو زه هلاکولم ما دې دپاره مال نه دی درکړی چې ته خلکو ته ووایې ما مال محض دې دپاره تاله درکه چې الله پې ما نه راضي شي او دا مال واپس واخله ما دا خبره ما نه ده کړې ما یو هیله کړې ده محض د الله رضا دپاره مې کړی دی او الله پې خوشحالوم نو چې څه ورکې نو اب هم د الله رضا دپاره ورکې من منع لله او چې څه منې کې اب هم د الله رضا دپاره منې کې څنګه فاطمه د حضرت د عمر بن عبدالعزیز صاحب ښځه هغه د یو بادشاه لور ده او پلار ور یو داسې هار ورکړی دی چې ډېر لوی قیمتي دی عمر بن عبدالعزیز خپله چې بادشاهت ته راځي ښځې ته وایي که ما سره په نکاح کې پاتې کېږي نو دا هار زما اهل نه دی دا به زه بیت المال له ورکوم او که ما سره نه پاتې کېږي مال دې مې اوس تم زه زما طرف نه ایجاد دی او وایي په ستا غوندې سړي باندې داسې ټول مالونه قبول هغې راواغېسته بیت المال کې جمع که یو ځل یو بوډی ښځه راغه د اکثر په دې خاندان کې دا مشرانې ښځې چې دا بچي غېږ کې لوی کړي نو ورته وي ما خو غېږ کې لوی کړی زما په تا ډېر حق جوړېږي ورته وایي د بیت المال نه ماله به دومره مال راکې او ورته ګوره ناجایزه ده او ورته نه راکې به راله زما خو در باندې ذاتي حق جوړېږي ما خو په غېږ کې لوی کړی نوکر ته وایي وی ورشه وی یلته نه یو غوښه لږه راواخله د ما کور کې پرته ده کچه غوښه یې راواخیسته اور یې بل کو په میدان کې په هغه اور باندې کېښو هغې څښه بوی شروع کړو ښځه ورته دا څه کې ورته وی تا له مال در کوم خو اول مې درته خول چې زما دا وجود په جهنم کې داسې څښه بوی او په اور باندې برداشت کولی شي نو مال مې واخله ښځه وی نه مې د پکار وي ستا غوندې عجیبه سړی مې نه دی پکار چې منې کړی یم دا د الله رضا دپاره یې منې کړې ده ذاتي بغض اناد په دې کې نه دی ساتلی زمونږ داړه به پاکیږي څنګه دا زړه چې کله صفا کې الله دپاره صفا که د جنت په بدله کې دوه شیزونه الله ته وقف کې یو دا خپل زړه او یو خپل مال دا الله له وقف کې الله به د جنت کې اعلی مقام درکوي بل دا ده چې د دنیا د دې دوکې نه ځان وساتئ او دا زړه داسې الله طرف ته متوجه کوي چې یو څو کار وکړي یو خو چې مال خرج کې اعتدال سره خپل نفس دپاره خرج کا او د الله په لار کې اعتدال مه ګوره ورکوه چې څومره ورکولی شي الله به د دې نه زیات درکوي دویم کار دا وکړي چې کله تاسو څه عبادت ځان له په روټین کې راولئ مثلا د ورځې یو سپاره ووایې یا د ورځې څه اسکار وکړې نو چې تا نه دا په دې ورځ کې فوت شو لاړه ده نه نو چې ته دومره بېچینې چې تر څو د هغه خپل کار نه یې راګرځولی هغه خپل سبق دی نه یې راګرځولی چې ته نه یې وده شوې دا زړه داسې بېچینه که د دې اعمالو دپاره نو ستا چې کله دا حالت راغه نو دا زړه به د الله طرف ته شي نو د دنیا غم به دې ختم شي د دنیا غمونه به درنه الله ختم کي دا کار وکې دا زړه الله له ورکې یقین وکې په دې زړه محنت کول پکار دی د دې زړه محنت دی چې وکړو دنیا به دې مښوي آخرت به دې ښیي زمونږ زړه قلب سلیم نه دی زمونږ زړه قلب مریض دی دا دویم قسم زړه زمونږ دی مختصر شانتې د دې زړه تعارف مې درته وکړو چې زړه وایسته نو ثم قست قلوبکم نو الله دا زړه بیا سخت کي افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله آیا تاسو دا اطمینان ساتئ د دې نه ان یؤمنوا لکم چې دی په تاسو باندې ایمان نه وړي وقد کان فریق منهم وی په دې کې خو داسې یو ډله ده وی په تاسو کې خو داسې یو ډله ده منهم یسمعون کلام الله چې دی د الله کلام خو واوري ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون د الله کلام هم واوري ډېر مطمئن شي خو وی بیا هم د دې عقل د هغې نه ورواړي قدم بې اوچت کړي په هغې باندې توجه نه کړي دا خلک واذا لقوا الذین آمنوا او وی چې کله تاسو سره وي قالوا آمنا وی مونږ تاسو باندې ایمان نه وړی دی واذا خلا بعضهم الى بعض او چې کله بعضو سره ملو شي قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم دا یو واقعه داسې شوې وه بنو قریظه غزوه بنو قریظه په وخت کې دا یهودیان بودي به ډېر عجیبه حرکتونه کول دی د حضور پاک د قتل منصوبه جوړه کړې وه حضرت علي صاحب حضور پاک ورولېږلو نو په دې وخت کې حضور پاک ورغو د دې قلې ته ودرېدو وي ای د بیزوګانو روڼو ای د خنزیرانو روڼو نو دی په خپلو کې خبرې کورې حضور پاک ورته وایي ای د طاغوت پجاریانو چې تاسو د طاغوت عبادت کړی د شیطان هم کړی دی نو دی وایي ده ته څنګه پته ولګېده دې پیغمبر ته چې
چې زمونږ آبا او اجداد نه خنزیران او بیزوګان جوړ شوي دي. یاره دا خو حق سړی دی. نو وایي تاسو وی دې سره ډېرې خبرې مه کوئ، وی دې ته چې دا خبرې پته ولګي د هسې نه د قیامت په ورځ الله ته ودرېږي او دا دلایل ستاسو وړاندې پیش کوي چې یاره مونږ خو دې ته دا خبرې هم کړې وې دي بیا هم ایمان نه وروړی. نو دومره اړه ګنده شوی یحاجوکم به عند ربکم چې دا پیغمبر به تاسو سره د رب په مخامخ جګړه کې او دلیل به پیش کوي. افلا تعقلون وایي تاسو ته پته نشته اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون وما یعلنون. آیا وایي تاسو ته پته نشته چې څه پټ کوئ څه ظاهره کوئ الله د دې نه عالم نه دی. ګورئ ګناه هغه ځای کې کوئ چې کوم ځای کې رب نه وي، چې کوم ځای کې الله نه وي هلته ګناه وکړئ نو زړه به دې مطمئن بیا به د ګناه تړنه کېږي. ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب او یې په دې کې خو داسې خلک شته چې امیان دي هغوی ته د دې کتاب پته نشته الا امانی وینهم الا یظنون خو د هغې ژوند په څه باندې تېرېږي په یو څو شیزونو باندې تېرېږي. یو لوی لوی امیدونه ساتي. امانی لوی لوی امید ته هم یظنون او ګمانونه لوی لوی ګمان د خلکو نه ساتي چې د پلاني سره به دا ګمان وکړم پلاني سره به دا چل وکړم. هغه لوی لوی عملونه چې ساتي که نه ځان له خیالات لوی په تصور مې ځان باچا کو چې سهار پاسېدم غریب د جهانم نو تصوراتو کې نښتې نو دا هسې فضول دی. د دې سبق نه موږ ته یو د آیاتونو یو څو سبقونه راته حاصلېږي. دویم بروسه یو خدا ده په الله بروسه وکړئ. دویمه خبره ده چې دا زړه نرم کوي الله لی ورکوي. زړه کې چې کله رحم راغه نرموالی پکې راغه او الله طرف ته متوجه شنو الله به دنه ډېر راځي. او زړه په څه باندې نرمیږي؟ قرآن ډېر ډېر وایي، علماو مجلس کې کینئ، د دې مجلس خپل یو برکات ګورئ ښه. دویم دا درېیمه خبره ده درود شریف ډېر ډېر زیات وایي. تاسو خپلو کې چې څومره ویلی شي د ورځې درود شریف وایي دا ریاکاري نه ده، زیات زیات وایي. تاسو ګورئ خپلو کې دا ملګري نه دلته کې ماشاءالله ډېر خلک راغلي درس له درود شریف خپلو کې وایي 100 پیره خو کم از کم زیات نه زیات 1000 پیره وایي. ټوله ورځ فضول خبرې کوو. اما خو درته ووایي په حدیث کې ترمذي شریف روایت دی حضور پاک فرمایي وی خپلې ژبې په ذکر کې ډېرې زیاتې مشغولې کې نو دا زړه به ستا ژوندی شي. درود شریف څومره زیات زیات ویلی شي. دلته چې کم ملګری ناست دي کم از کم په دې مجلس کې خو به 100 پیره خامخا وایي. ځکه چې خبرې کو علاج معالجم کېږي خبرې هم کېږي نو یو 100 پیره خو درود شریف چې وایو موږ به داسې یو ترتیب وکړو چې درود شریف وایي نو خیر دی هغه ځان سره لیکه چې دومره مې ووایي. دا ریاکارۍ دپاره نه. زه به سبا بل ملګري ته یم چېرې د پلاني وي هغه کې به جذبه د دې نه زیاته پیدا شي. بیا چې درس را راځئ موږ ته وایي چې ما دومره درود شریف ویلی دی نو که ما کم ویلی نو زه به ځان کې جذبه دا راولم چې یاره ما خو کم ویلی دی نه به زیات وویم. بله یو خبره دا ده چې دا شوال میاشت شروع ده نو حضور پاک کوي په دې کې روجې ونیسئ. 6 روجې دي. 6 روجې چې ونیسئ نو وي دا 13 روجې چې مونږ یا 29 روجې مونږ د رمضان ونیسو دې کې یو مسلم د مونږ وایو چې یاره مونږ یو روجه وخوړه په ځان هسې د ګناه اقرارونه کې. حضور پاک په دور کې 9 کاله روجه راغلی ده 2 کاله د 13 وه او 7 کاله د یو کم 13 وه. معلومیږي دا چې د یو کم 13 زیاته وه چې کله د میاشت وکته روجه دې شوه او چې کله د بیا میاشت وکته نو اختر دې شو. یو کم 13 میاشت اکثر زیاته وي ښه په ځان د دروغو د روجه مه راړوئ چې بس ما خوړلې ده. چا هم نه ده خوړلې سمې روجې هم نیولې دي. که د وي دا روجې د 10 میاشتو